بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. سورة التوبة مدنی سورت ہے. سورت سلور حصے ہو. تفصیل خلاصہ پرن ویلے سے ہوا. سورت سلور حصے دے. اول حصہ آیت 29 پورے دا. ریکی دا مشرکانو سلور اقسام ذکر کئی. مشرکین بالوحود غیر الموقت، مشرکان چاہی سروادہ شوی دا، معاہدہ شوی دا او وقت نے مقرر نو سلور میاشت مہلت ولور کئی. دویم معاہدین بالوحود المؤقت، مشرکان چاہی سر وقت مقرر شوی دے نو وعدہ خلافی مکوئی او فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، وعدہ پورا کئی کائی وعدہ ما تکان بیا وسر جہاد کوئی. دریم مستامنین شپگم آیات کے امن دنواری وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. امن دنواری امن ولور کے سلور محاربین سلورم. سوالسم آیات کے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تاس سر جنگ کئی نو تاسو سر جنگ کوئی. بیادویم عیسیٰ دا آیت نمبر 30 نواز 37 پوری بلی کے بیان دا اہلی کتاب وقول یہود او نسوارا. او دریم عیسیٰ بیادا آیت نمبر 38 نا شروع ہوا. بلی کے دریش پیت صفات یا قباحتنا پلیتای دا منافقانو آیت ذکر کولی. مخ کی آیت نمبر 54 پوری پوری 27 نخی دا منافقانو ذکر شوی. اس بلا نخا 28 ذکر کئی. منافقان دا دمرا بیکار دی، دا اللہ و تا مالونا ولی ورکی، اولاد و تا ولی ورکی. دا ای جوابم کئی او بیا 28 نخی بیانی. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ فَاسْتَعْجِبْ بِهَا 29. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ او قسمنا خریدی پا اللہ باندے انہم یقیناً دا منافقان لمنکم خواہ ستاسو ندی، ستاسو ڈلی ندی، ستاسو ملگری دی. اللہ وی وَمَا هُمْ مِنْكُمْ او ندی دا ستاسو نو. دیر سمنخا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ او ندی دا ستاسو نو وَلَكِنَّهُمْ وَلَكِنْ دا قوم یفرقون، یو قوم دے بیلیدن کی یا یریدن کی چپیدن کی دی. یو دیر سمنخا لو یجدونو کموم دی ملجعن زید پناہی او مغارات یا غارو او مدخلن یا سرنگو لو اللہ خمخا اوڑی دی الیہ دیتا وهم یجمحون او دیلا غنڈیگی لو یجدونا ملجان دا 31 او دیر سمنخا کچری مومین دی ملجان زید پناہی او مغارات یا غارو او مدخلن یا سرنگو لولو الیہی
نو اوڑی دیتا دار پناہ زیتر پٹے دو زیتا وهم یجمحون او دی جلتی کئی پا پٹے دو کئی دو دے سمنخا اعتراض کئی پا نبی علیہ السلام با نبی اعتراض کولو وی دے با تقسیم کے مال غنیمت کے صدقو تقسیم کے دے غلا کئی پٹھئی ومنهم پا نبی علیہ السلام با نے اعتراضونو کیو دوز باز لغار صفا ساتا اعتراضونو نخلاصی دے نشی پا اللہ با نے اعتراضونو کیو وقالو اتخذ اللہ ولدن ویل اللہ نائبان دی او پا نبی علیہ السلام با نے اعتراضونو نبی علیہ السلام نا پا دی دنیا کے بل اوچتا ہستی نشتا انسانانو کی داغا اول درجہ دا انبیاء علیہ السلام سردار دے مشر دے آتے نا نو خلاص پاگبانی اعتراضونو کل کلا بے وطی لست مرسلا تا پیغمبر نہیں او کلا بے پا بی بی وطا تحمت لکولو کلا بے پا اعتراض کولو چی دے اغلا کئی ومنهم مبازید دینا من هانا سوکتی علمیزو کاؤ چیب لگئی پتا بانی فی صدقان پتا تقسیم دمالونو دا صدقے کے تو پس کچری ورکرین دیتاو منها دا دینا رضو خوشحال شیدئی وَإِلَّمْ يُعْتَوْا دا سلور دیس مانا خچون تیسا وَإِلَّمْ يُعْتَوْا کچر ورنکرین شیدئیتا منها دا دینا اذا هم یسخطون ناسا پا دی غصہ کیگی دا منافقا دے بتاتوی چی بس ما ترا کوا بس ما ترا کوا چی دو دا خیالی چی دے غلا کئی پٹھائی نبی علیہ السلام تینا نو خلاصا علاوی دا دی دا مطلب لے چی بس مال را کوا کورکے بیا اعتراض نہ کئی او کنور کے نبیا غصہ کیگی او بیا با اعتراض کئی چی گونا دے غلا کئی ولو انمو کچر بیشک دی رضو خوشحال شدی ما پابانی آتاهم اللہ چور کری دیتا اللہ من فضلی دا فضل قلنا ورسولو پیغمبر دا اللہ مال غنیمتنا اللہ ورکڑی دی دا خپل فضلنا او نبی علیہ السلام ورکڑی دی دا مال غنیمتنا وقالو او ویل بدئی حسبنا اللہ وقالو ولو انهم کشری بشک دی رضو خوشحال شئی ما پابانی آتاهم اللہ چور کری دیتا اللہ دخل فضلنا ورسولو پیغمبر دا اللہ دمال غنیمتنا وقالو اویل ویدئی حسبنا اللہ کافر منگر اللہ سیوتینا سیوتینا اللہ زن چرابک ممتالو من فضلی دا فضل خفلنا ورسولو پیغمبر دا اللہ دا مال غنیمتنا انا بیشکمگا الاللہ اللہ تراغبون لنکیو یا گرزی لنکیو اس مصارف تتخی کم دے با مال لگے مال کو خرچ کے خو اول مصارف پی جنا انما الصدقات یقینا صدقی جلی دا دلتا اغفرزی صدق زکاة للفقراء دا پارا دا غریبانو والمساکین دا پارا دا مسکنانو والعاملین علیہا اور دا پارا دا رٹولو انکو پدے باندے والمؤلفت اور دا پارا دا گرزولو قلوبهم دا زرنو ددئی وفي الرقام او ازادولو پخلاصولو دا سٹنو ددے پخلاصولو دا سٹنو ددے کے سٹنا ددے خلاصی وفي الرقاب یعنی غلامان ازادولو وفي الرقاب ازادولو دا غلامانو کے ازادولو دا سٹنو کے یعنی غلامانو کے والغارمین قرضدارو تاو قرضدارو تورکا وفی سبیل اللہ پلاد اللہ کے مسافر وابن سبیل یا مسافرو تاو فریضتا من اللہ فریضتا دا مقررتیا دا من اللہ دا طرف دا اللہ دا واللہ علیم حکیم او اللہ ویا او حکمت والا دے انزد اسمنخا
ومنهم الذين او بعض دینا کسان دی یوزون النبی یہ تکلیف ورکی نبی علیہ السلام تا ویقولون اوائی منافقان ہوا اوزنن دا پیغمبر اوزنن اوریدن که دتا چی سوک سوئی نبس دی اوری منی چی سوات ہے ناغ منی ہوا اوزنن دے اوریدن که دے منن که دے چی سوات ہے ندے منی اوری برداشت کئی قل اوات پیغمبر علیہ السلام اوزنو اوریدن که ما خیر لکم دا خیر خبر استاسو دا غنا خبر استاسو یؤمنو بالله ایمان دوری پا اللہ باندے ویؤمنو للمؤمنین اور تصدیق کئی دا خبر دا مومنانو دا ایمان سے لکلام کمانا تصدیقو ویؤمنو للمؤمنین اور تصدیق کئی دا خبر دا مومنانو ورحمت للذین اور رحمت تیل پارا دا کسانو دا جنت لارتا رحمت دا جنت لارتا خی ورحمت للذین رحمت تیل پارا دا کسانو آمنو منکم ایمان روڑ دے دستاسنو والذین کسان یوزونو یہ تکلیف ورکی رسول اللہ پیغمبر دا اللہ تا لهم عذاب علیم دید پر عذاب دردناک دے رسول تا مشرتا چی مشرتا تکلیف ورکی ندل با سزا نور کئی اللہ چی مشرتا تکلیف ورکی پلار تا تکلیف ورکی استاد تا تکلیف ورکی ندل با عذاب نی والذین وکسان یوزون رسول اللہ یہ تکلیف ورکی پیغمبر دا اللہ تا یا مشرتا لهم تنی دیلن عذاب علیم عذاب دردناک اور شپک دیر سے منخ 36 اور 35 ومنهم الذين يؤذون النبي 35 اور 36 شپک دیر سے مان شپک دیر سے منخ دا منافقت اور یالفون باللہ قسمنا خریدی پا اللہ باندے لکم تاسلرو لیرزوکم دیر پارا چی خوشحالکی تاسلرا راضی کی تاسلرو دا منافق پتا تا قسم پا خودے چی زما دا مطلب قسم پا خودے چی زو دروغ نے مزیر اشتیائی مان سر پارا یالفون باللہ قسمنا خریدی پا اللہ باندے لکم تاسلرو لیرزوکم کہ خوشحال کی تاسلرو واللہ ورسولہ او اللہ پیغمبر دا اللہ احقو دیر لائق دے این یرزوہو کہ خوشحال کی دی لرو این یرزوہو دا ہو زمیر دے پیدبار زمان ذکرہ اللہ اور پیغمبر تراجی دے واللہ ورسولہ اللہ پیغمبر دا اللہ آکو دیر لائک تے این یرزوہو چراجی کی اللہ پیغمبر لرو دی دوارو لرا انکانو مؤمنین کچری دی مومنانو کہا چی اللہ پیغمبر راجی کی دا اللہ حکم مولی دا نبی علیہ السلام پر طریقہ عملو کی علم یعلمو این پویگی دی انو یقنن شاندار من یحادد اللہ سوک چی خلاف کئی دا اللہ ورسولو او دا پیغمبر دا اللہ وان لون بشک اشتر دلرو نار جہنمو ورد جہنم خالدن فیہا ہمیشہ بئی پدے کے ذالک الخزی العظیم دار سوائی لیداو ودر سمانخ 37 یعذر المنافقون یریگ منافقان ان تنزل علیہم چے بیان کریشی پدیبانی نزول خبر شعر ہوسا قرآن نزول پر شعر ان تنزل علیہم نازل کریشی پدی نزول پر شعر مانو سو ان تنزل علیہم چی بیان کریشی پدیبانی یعنی پبارد دی کی سورتن یا سورتو تنبئهم چی خبر کی دی لرو بما پابانی فی قلوبهم چی پذلنو ددئی کی پذلنو ددئی کی منافق یری کی چی اس پا زمان بارکی آیاتون راشی نو دے یریگی چی دا خمایا دی سورہ توبہ شروع دا منافقانو نخی بیانیگی نو دے وی بس ما بانی شروع کرے زمان الوت چاوے لے دے نو دا نخی دا زان نو باسا اللہ تا پتہ وچی دا نخی با راضی تنبئهم خبر مکی دی لرو
بما پاغا منافقت باندې پاغا مرض باندې فی قلوبهم چې بزرونو ددای کې اته دې سمنخه 38 قل استهزئوا ویا ټوکیو کوي ټوکی کوي قل استهزئوا ویا ټوکی کوي ان الله بیشک الله پاک مخرجون کارکون کلمه تحذرون اچری گئی تاسو د اوکل داغینا ما تحذرون والله مخرجون الله کارکون کلمه تحذرون یری گئی تاسو یری گئی چې الله به ښکار کی بیان به کی الله ښکار کوي سورۃ توبه کې ښکار کړی دی بیان کړی دی ول ان الله یقینا الله مخرجون ښکار کون کله ما تحذرون اچری گئی تاسو یو دې سما یو صلیح 39 یو کم صلیح تمنخه ولا انسان تام کجره تاسو کې تر دینو لا یقولن کما خوایدی لا یقولن کما خوایدی انما یقینا كنا نخوضو چې ټوکې کومګا ونلعب بكمګا ابشکمګا دا خاصه ټوکې کوم دا ملامت شي منافق دا ما سي غپ لګول مړه دا مې ټوکا کول ته په ټوکم نه پويږي حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان قیل وقال دقیل او قال د ټوکو ټکالو نه نبی علیہ السلام منه فرمایلی دا دی وی ما ټوکی کولی مرتبه ټوکم چې ملامت شي دا منافق دی مرتبه ټوکم نه پويږي انما كنا نخوض یقینا مونږه چې مونږه نخوض ونلعب ټوکی کولی مونږه لوبه کولی مونږه لوبه ټوکی دا خاصه مونږه غپ شپ لګولو قل هو تا بالله آیا په الله باندې او آیات او پیاتونو د الله ورسوله او پتابدارې د پیغمبر اسلام کنتم تستهزئون تاسو ټوکی کوي صلیحتم نخا د منافقانو لا تنتظروا عذر مکوي یو صلیحتم نخا قد کفرتم بدا کی سرا کار د کفر کړه تاسو بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نو ان فوقهم عن طائفتن ويساد گناهونو منکم دستاسو نو نعذب طائفتن نعذب عذاب بدرکو سزا بدرکونگا طائفتن پا بلائی سادا گناہونو سبرا تا ماف کم پری بدم نو کما کما بری پٹو ما ماف کم با بی انہم بے شکد کانو مجرمین ادئی مجرمان المنافقون دا منافق بلنخا دو صلیتما المنافقون منافقان سری والمنافقاتو او منافقان خزی بعضهم بعض دی من بعض بعضون دی یامرون حکم کئی بالمنکری وان نارو سرا آغا سی بیانی سی آغا منکری پا دین کنی وینهونو دادری صلیتمنخ وینهون عن المعروفی او من کئی خلق دا اللہ دا دیننا معروف قرآن و سنتنا وینهون عن المعروف او من کئی خلق دا اللہ دا دیننا سلو صلیحتمنخا ویقبضون ایدیم او بنکڑی دی اللہ سنہ او بنکڑی دی دی ایدیم لا سنہ دا دی دا خیر لاو دانا بارا خیر کار چتون انشی پینزو صلیحتمنخا نسو اللہ ہیر کڑی دی اللہ نسو اللہ دی ارکڑے دے کتاب دا اللہ ارکڑے دے اللہ پریخے دے اللہ نسو اللہ ارکڑے دے منافقانو اللہ یا کتاب دا اللہ ونسیوم نا اللہ پریخے دے لنا دخل رحمتنا ان المنافقین یقینا المنافقان هم الفاسقون دے ماتون کنوک منو دا اللہ وعد اللہ المنافقین وعد کړی دا الله منافقانو سړو سره والمنافقات ومنافقانو خذو سره والکفار وکافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها من شبی پدې کې هي دا جهنم حسبهم کافر دیلرا ولعنهم الله او پلان کړی دیلر الله
ولهم عذاب مقیم اشتر دی لر عذاب ہمیشہ کالذین خبر دا مبتدا محذوف انتم کالذین یا هم کالذین هم کالذین دی پشان دا کسان دی یا انتم کالذین یی تاسو پشان دا کسانو من قبلکم چی مخکر استاسونو کانو دا پخوانیا شد دیر سخت منکم نتاسونو قوتن پتاقت کے و اکثر اموالا او دیر پمالونو و اولادا او پا اولاد کے دیر پمال او پا اولاد کے پسم تو بس فیداق لیتانسو بخلاقیم پخبلو برخو باندے با برخو ددی باندے پسم تو پس فیدر واقلی دی بخلاقیم پخبلو برخو باندے پس فیدر واقلی دی بخلاقیم پخبلو برخو باندے فاستمتعتم پس فیدر واقلی تانسو بخلاقکم پابرخو استاسو باندے کم استمتع اللذین لکا سنگا چی فائدہ خیستلی و آکسانو من قبلکم چی مکر استاسونو بخلاقیم پابرخو ددی باندے شپک سلی اختمان خان وخلطموننو تیویتانسو کالذی پشاندن روتلو دا کسانو خازو چی نونو تیوی پابسو کے اولائکنا کسان حبتت اعمالهم برباد دی عملنا ددائی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ و پاخرت کی واولائکم الخاسرون دا کسانم دی تاوانیان علمیاتیم آیا نراغلی دیتا نبع اللذین خبر دہا کسانو من قبلیم چمکن دینو قومنو ان قوم دنوح علیہ السلام وادنو دادیانو وسمولا سمودیان وقوم ابراہیم وقوم دا ابراہیم علیہ السلام واصحاب مدین والا والمتفقات او اڑوشی کلی یعنی قوم دلوت علیہ السلام آتاتهم راغلیو دیتا رسولم پیغمبران ددئی بالبینات بوازیو دلیل باندے وما کان اللہ وزنر اللہ لیظلمهم یہ ظلم کی بدئی باندے ولیکن کانو لیکن اودئی انفسهم یظلمون پاپلو زانون باندے ظلم کون کی بیا بیان دا مومنانو مینس کی دا پارا دا ترغیب اور والمؤمنون مومنان سڑی والمؤمنات و مومنان خدی بعضم بازی ددی اولیاء و بعضو دوستان دا بازو دی پدین کی یا مرونا بالمعروف حکم کئی خلقو تاو و توحید و سنت باندے و انہونا عن المنکری امن کئی خلق ورتنا روانو خلاف د دین د الله نه قران او سنت ته خلافي هغه نه خلق منی کوي او د منافقانو دا غي عادت هغه دی ولټاو اې د دین نه خلق منی کوي منکرات له ترغیب ور کوي او مؤمنان امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر ويقيمون الصلاه وبمندي کوي د مونږ ويؤتون الزکات اور کوي د زکات ويتون الله تابعداري کوي د الله ورسول او د پیغمبر د الله اولئک کسان سيرحمهم الله ذل رحم بو کی بدای باندې الله ان الله بشک الله پاک عزیز حکیم غالب د حکمت والا وعد الله المؤمنین وذكر د الله مؤمنانو سره سره والمؤمنات ومؤمنان خذوا سره جنات باغونو د جنتونو تجری چروان بی من تحت الانهار لاندې دونو داغینا نهرونه خالدین فی همیشه بی پدې کې او مساکن طیبتا او زیون پاکو فی جناتانو پا جنتونو دا میزگره کی بوی ورزوان من اللہ او لگون ترزم تیاد اللہ اکبر دا دیر لی شیده ذالکو الفوز العظیم داون دانا کامیابی لویاو ترغیب ورکیو جہاد تا یا ایو النبیو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاہد الکفار
یاد کوا کافرانو سره په تور باندې زاد المسیر کې ابن جوزی رحمه الله مان کوي او ابن کثیر جاهد الکفار جهاد کوا کافرانو سره په تور باندې والمنافقین منافقانو سره په جواب باندې پخلا واغلظ علیهم او سختیو کا په دی باندې وای نبی اسلام سختی نه وکړي نو دا الله وتوینه چې واغلظ علیهم سختیو کا کافرانو سره سختیو کا منافقانو سره سختیو کا واغلظ علیهم او سختیو کا په دی باندې په منافقانو باندې مأواهم جهنم او زیدری چه جهنم دے و بیس المصیر بد زید راتو دے دا جهنم وصل اختمنفا یالفونا باللہ پس مناخری دی پا اللہ باندے ما قالو چی دی حسن دی ویلی اتصل اختمنفا ولقد قالو پدا کی سرا ویلوا دی کلمت الکفر کلمت کفر وکفرو کفر کنو دی بعد اسلامیم پس د اسلام رولو د دینو وهمو قص کړو دی بما پاغس شی باندې لم ینالو چې دینو منتله یا دینو رسیدلی هغه تا پنځوستم نخا وما نقمو بدن غنی دی الا ان مگر دا خبرو اغناهم الله چې مالدار کړی دی دی لر الله دا خپل فضل نه ورسول او پیغمبر د الله د مال غنیمت نه نبی علیہ السلام فرمایي انا قاسم والله موتی ز تقسیم کون کې ما او الله ور کون کې دی اغناهم الله ورسول او مالدار کړی دی دی لر الله او پیغمبر دا الله اغناهم الله مالدار کړی دی دی لره الله د خپل فضل نو مخکې دوالو ته وای من فضل اغناهم الله ورسوله مالدار کړی دی لره الله پیغمبر دا الله من فضل د مال غنیمت نو د مال غنیمت نه الله د خپل فضل نه مالدار کړی دی او نبی اسلام دا مال غنیمت نه مخی اون دا آیت نمبر 59 کی تیر شوی یو کم شپیتا آیت کی مخی تیر شو وقالو حسبنا اللہ سیوتین اللہ من فضلی ورسولو آلتے من فضلی مخی کرے دے سیوتین اللہ زرنے چرا بکی منگتا اللہ من فضلی دا فضل خلنا ورسولو پیغمبر دا اللہ دمال غنیمتنا عدلتے فضل دوارو تا رسول روڑے دے وما نقموا بدنگنی دی الا ان مگر دا خبرو اغناهم اللہ چمالدار کری دی لرا اللہ و رسولو پیغمبر دا اللہ دا قل فضل نو او پیغمبر دا مالی غنیمت نو من فضله دا فضل قلنا دا مالی غنیمت نو فَإِن يَتُوبُونَ كُتُوبَوْ كَدَيْ يَكُو خَيْرًا لَهُمْ شِبَ وَرَا دَيْ دَپَارَو وَإِن يَتَوَلَّوْا كَدَيْ وَاوْرِدُ یعذبهم الله عذاب ورکی دیتا اللہ عذابا علیما عذاب دردناکو فی دنیا پر دنیا کی والآخرہ پر آخرت کی وما لهم انبوی دیلرو فی الارض پر مکہ کی من ولی سوک معاونا سوک دوست ولا نصیر و نمدادی یو پنزوستم نخا 51 ومنهم مباسد دینا من ها سوکتی عهد اللہ چی وعدے کردی دا اللہ سر عهد اللہ چی وعدے کردی دا اللہ سر لئن آتانو کچر راکو تاونگتا من فضلی دا فضل خبنو مالو ولنا صدقنو خواخ آخرات پکونگو دا بلگو استاپدار کی ولنکوننو خواخ شبنگو من الصالحین دنیکانونو دو پنزوستم نخا فلما آتاهم پسر کلا چیونکو دیتاو من فضلی دا فضل خپلنو اللہ والا مال ورکی نو دی بیا سکے بخلو بیہی بخل کئی دی پدی باندی بیا بخل کئی یو مرگی رو پخوا دیر وقت کی گی باو تیلکا درست رازا نو یروی تا تاثر ہو گاڑی دی
موږ سره ګاډي نشته نو په پردو ګاډو کې تلل ګران دي. چې سمونه 1300 نو الله ولا موټر ورکو. مې لکه اوس خو سره موټر ستاره کنه. یاره موټر ستا خو ډریور نه نو. وې مال چل لازم نو ډریور نشته ده. زګا باندې ختميږي نه. باندې چې سره کې دوه باندې چې هغه ختميږي نه. او چې ته اراده وکې الله بدل بیا توفیق درکې. کار انسان نشي کوله. انسان اراده کوي او بیا الله ول توفیق ور کوي. نو چې دی وای ک هر کما سره مال ونه تا وکتلیو. نو چې مال ورکی بیا یې وای ضرورتونه ډیر نو نه زیاتی کیږي دا نو زیاتی کیږي خو رچانه نه. دا انسان دا هو تړیا پیدا کړی شوی اوکسترګي سورې معارج وګوره یو کم دې سمج پارا ال تاسوي سورې معارج یو کم دې سمج پارا ان الانسان خلق حلوا الله وی انسان چې دې اوکسترګي نور لسم آیات نمبر 19 ان الانسان خلق حلوا یقینا انسان پیدا کړی شوی دې تړیا هرسناک. ان الانسان بشک انسان چې دې خلق حلوا پیدا کړی شوی دې تړیا هرسناک. دا هرسو دانه پوره کیږي دې مړی گینا دې وجه ته مور اونویني. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي دا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا داغینا روایت تے چې نبی علیہ السلام فرمایي مبسوط سرفسی دا حدیث نقل کړی دی چې ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي داغینا روایت تے چې نبی علیہ السلام فرمایي لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لتمنى الیهما ثالثا که د انسان دو وادیانی وي د سرو زرو نو دی بوئی چو درم موسری وا لتمنى الیہما ثالثا دیو بیا درم پسی گرزی او بیا نبی علیہ السلام فرمائی ولا یملو جوف ابن آدم الا التراب او نڈکی گی خیٹ دا انسانو مگر پخارو باندی بمور شی لا یملو جوف ابن آدم الا التراب نڈکی گی خیٹو دا انسانو مگر پخارو باندی. او بیا د دې قران او حدیث یو زلزه په خبر کې روان وي او ریښه مخ کې روانه و دا ریښه شاته لیکلو اے د خاورو جوړاو پیسو پسې نه جوړاو تبا له جوړ شي چې په تورو خاورو مور شي مړیږي نه انسان اے د خاورو جوړا پیسو پسې نه جوړاو تبا له جوړ شي چې په تورو خاورو مور شي مړې دل په مال باندې نشته دی دې مړیږي نه چې ته مال ورکړې نو دې بیا وایره زیاتی کیږي رانه نه. فلما آتاهم فسرکلا شون کی دیتا مال دولت من فضل د فضل خپلنو بخلو به نو دای بخلو کی په دې باندې وتولوا او اوړي دای د انفاق نو وهم مورزون دای مخړون کی فعاقبهم نو سزا ورکړي ته الله نفاقا په سبب د منافقت دای فی قلوب چې بزرونو دای کړي الی یوم القانو در ورځې تر مخامخ کېدو پوری یعنی تر ورځې تر قیامت بما پسوب دای اخلف الله دې خلاف کړو د الله ما وعدوه وعدنو کړی دای و بما كانوا یکذبون او پسوب دای چې دای درو ویلو درو خو منافق هغه نه خلا علم یعلم وعدین پویگی ان اللہ بشک اللہ پاکو یعلم پویگی سرهم پپٹو رازنو ددائی باندی و نجواهم او پپٹو جرگو ددائی باندی و ان اللہ بشک اللہ پاکو علام الغیوب دیر پویا دے پپٹو سیزن باندی 53 53 الذين هاكسان يلمزون كيب لغي متطوعين فخيراتون كباني من المؤمنين المؤمنان في الصدقات وفي صدقوك والذين هاكسان لا يجدون شن مميدي
الا جهدهم مگر خپل کوشش جاده جدو کمانا دا کوشش الا جهدهم مگر خپل کوشش سلور پنزوستمان خام فیسخرونا پشتو کے کہیں دی منہم دی مومنانو پوری سخر اللہ بدلب واخلی اللہ حدر ٹوکو منہم ددئینا بدلب واخلی اللہ ٹوکو ددئینا ولہم عذاب علیما بدل دادا دید پر عذاب دردناک تے استغفر لهم بخنوانی تدیتا یہ منافقانو تا او لا تستغفر لهم یا بخنوانی تدید پارا بخنوانی دید پارا یا بخنوانی دید پارا نو یو شیرے ان تستغفر لهم که بخنوانی تدیتا 70 مرتن او یا کرتی ولن یغفر اللہ لهم چرے بخنن کئی اللہ دیتا دا او یا کرتی ولی ہوئی دا ہر عجبہ کیوی لیکن پختو کی یو سڑی تا خبر کے اوان نمانی نو دو خبری کئی کتو تا مانا وی شل زلی ہوئی نی منی او کله ہوئی کتو تا زر زلی ہوئی نی منی نو دا کنایه دا کسرتنا دلتا کی 70 مرتن ہوئی نو او یا کرتے ولی ہوئی شپیتی ولی ہوئی اتیائی ولی ہوئی 70 مرتن او یا کرتا قائد محترم شیخ القرآن سے فرمائی دا شمار انتہا پلہ سبحان رازی یو دعا دری سلور پینزو شپاک وا تو نہ لس نو چې لس پوره شي نو بیا وایي یو لس دو لس درې لس اختصار لپاره یو لس دو لس دیار لس څوارلس بیا ورسره یو یو کوي نو انتها راځي د شمار په لسو باندې او درو ورځو انتها راځي په وو باندې هفته کې څو ورځې دي وو هفته اتوار پیر منګل بدھ جمعرات جمعه بیا د هفتې نه شروع شي هفته کې وو ورځې دي او د شمار انتها پلس راځي نو 70 دا کنایه ده کته ټول مرزیتا بخنه غواړي خو الله دې نه مخې دا منافق ان تستغفر لهم که بخنه غواړي ته دیتا 70 مرتان ټول مرا ولن یغفر الله لهم چر بخنه نه کوي الله دې د پاره ذالک دا دیو جنبی انم بشکنه کفرو بالله کفر کړي دی په الله باندې ورسوله او په پیغمبر د الله والله الله پاک لا یهدی القوم الفاسقین توفیق نور کې قوم نافرمانو ته فسق نافرمانی ته وشلولو ته وي 55 سمانه فرح المخلفون وشال شوی دی رسو پاتی شوی بمقادم وسبب دناسته ددئی خلاف رسول اللہ رسول دا پیغمبر دا اللہ نو شپک 55 56 وکریہو بدگنی دی ایو جاہدو جہاد کئی دی بیاموالیم ولغلو دمالونو ددئی وانفوسیم پکڑولو دزانونو ددئی فی سبیل اللہ پلا دا اللہ کے وقالوا لا تنفروا في الحر وقالوا صيغه ماضی راوړه چې همیشه د منافق دا عادت ده وقالوا صيغه ماضی راوړه او معنا د مضارع راوي چې د منافق همیشه دا عادت ده په خوام وي اوسم وي بیا بم وي وقالوا او اي منافقان لا تنفروا في الحر مزئی په ګرمای کې لا تنفروا في الحر مزئی په ګرمای کې مزئی دا درس نو دې ټیم کې خدا شي ګرمي وي چې سره پکې تلې نشي نو څنګه سان دي چې ساره نه زمینداري ته دي پټي ته دي څوک بټو ته دي نو اته څومره ګرمي دا جامع راشه لمدی وی او ګرمي دومره وی چې هغه د سړي ذهن کې نه جدا دای څنګه برداشت کوي والتزي او کله درس وته وي یره وې دې ټیم کې ګرمي وی هلکه ته شال ته کار کې
نو ستا ته څنګه ګرمي کیږي دلته خو تا پکې ته ناستې هوا ته ناستې خولې در باندې نشته دی نو دلته ګرمي دا منافق داغه نښه ده چې دی بانی ګوري وقالو او ای منافقان لا تنفروا فی الحر مزای په ګرمۍ کې ګرمي ده نبی علیہ السلام تعالی وایي وتا قل نار جهنم شد حرا وتا اور د جهنم دا ډیر سخت دی په ګرم والی کې د جهنم هغه ګرمي خو دینه زیاته ده ای کې بیا سکے لو کان یقون کاش کړي پویدلې او منافق پویږي نه فلیضحکوا قلیلا دا اتاو نتپن زمانه خان فلیضحکوا وسعود خان دی قلیلا لگاو ولیبکو کثیرا او بجاڑی ډیرو دا لگ دیو خان دی ډیر بہت جاڑیو چکل جہنم تو رو وزئی بیا ودی سوئی سورہ مومنون گوئی اتلسم شپارا دیو بیا سوئی اللہ تا دیو وئی اللہ مونگا بیا دنیا تو لے گا بیا و دنیا تو لے گا چی مونگا ستا تابداری وکړو سورہ مومنون التبت نبیات تپوس کئی اللہ و دی تپوس کئی جی تاسو نمی قرآن را لے گلو تاسو کڑیو آگے سرا قرآن میں را لے گلو آیت نمبر 105 یوسل پینزم آیات الم تکن آیاتی تطلع علیکم آیاتنا زمان چلو سیشو پتا سباندے وکنتم نویتا سبیحا پدے باندے تو کذبون درو جنتیا کون کی تاسو سمې آیاتونه را لګیلو تاسو دای تکذیب کړو دوی بوله سوئی قالوا ای بدای ربنا ارما زمنا غلبت علینا غالب شوا پمبانی شقوتنا بدبختی زمگا وکننا قوما ضالین او امگا قوم گمراهانو بیا وزان تا بدبخت ہوئی چی اللہ منگا بدبخت ہو غلبت علینا شقوتنا منگ باندې بدبختی غالب شوا وکننا قوما ضالین او امگا قوم گمراهانا منگا با اوس کری وطننوی و بدبختا دانش قرآن زکا و بدبختا و گمراه جگڑ رسر کئی او قیامت کی بیا سوئی ربنا غلبت علینا شقوتنا واربا زمگا غالب شوا پنبانی بدبختی زمگا وکننا قوما ضالین او امگا قوم گمراهان او بیا بسوئی اللہ تا ربنا اخرجنا منها واربا زمگا باسمگا دد جہنم نو او دنیا تمولگی چی بیستا خبرو منو وَإِنْ عُذْنَا نُكُورَ اُگَجِرُمْگَا سَانَا فرمانیتاو وَإِنَّا ظَالِمُونَ يَكِنًا ظَالِمَانِيو اللہ کے بیا مستا خبرو نمانلا بیا ظالمانیو نو اللہ بہت سوئی قَالَ اقْصُرُمْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قُرِشَا اسپو سپی بہت ہوئی ولی دنیا کی حق پرستو پسی غپلیو لکر اسپو یا غپلو چی دین اخلاص نشو سلویخ کالو شو 50 کالو شو خلاص تینا نشو مازغی راتاو خوڑا غگونی راتاو خوڑا او بیا با قیامت تی اللہ تی اللہ دنیا تا بیا اولے گا کمونگا بیا نافرمانیو کا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ کرو گزیدونگا ستا نافرمانیتاو یقیناً با ظالمانیو طالق سوم فیا ابویت اللہ کلی شیستو ولا تکلمون ما سر خبر مکوئی او سورہ فاتر کیوں گو رہی آیت نمبر 37 ودیر سما سورہ فاتر آیت 37 وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا او دیبا فریاد کئی چربوئی پا جہنم کے ربنا اخرجنا وربا زمگا باسمگا دی جہنم نو نعمل صالحان چمگا عملو کنیکاو غیر اللذی بغیر داغنا کننا نعمل چمگا عمل کرو اللہ بیامو اولے گا دنیا تا اللہ بہتوئی اولم نعمرکم آیا عمر نو در کرم تاسو داو ما تذکرو چی پند خیستیو فیه پدے کی من تذکرہ چاچی پند خیستیو چاچی پند خیستو ناغ پندوا خیستو
وجاءکم النذیر اور اغله تاسو ته ير درکونکې تاسو باندې هغه وخت تیر شو بیا فریادونه نشي منلې نو دې با الله ته وی چې الله بیا مولېګا نو دلته وې د دنیا د لګ جون له خاندا دا لونی وليضحكوا قليلا او دې خان دې لگاو وليبكوا كثيرا او وجاري ډېر جزان سزا ورکړي سزا بما پسو دای کانو یکسبون کیو دای چې کول وای فایر راجا کلو واپس کی تعالی الله الا طائفه منهم یوډل تا د دینو دې منافقانو نو فاستاذنوک اجازت بغواړي دیتان للخروج وتوتا فقل نو تلن تخرجوا مو چری مزای ما یما سره ابدان چری مو زای ما سره ابدان چری منافق سره عام پرېږده دی وایي عزت سره دین کار کوم تا خلاف پکې ستا خبره باندې مني ستانه پټې به منسوي جوړي او بیا تعالی صفایانه کوي بیا ورته وي اجازه پر نه غواړي فیر راجا کله کو واپس کی تعالی الله الا تو واپس کی تعالی الله الا طائفه منهم يودل تدینو فاستاذنون کنو اجازت بغواړي تانو دا منافقانو للخروج وطلوتا ستاب منینا تعالی وبانی کی تعالی به وزرونه پیش کی استا خبره باندې منی دا استا خلاف منسوي وجوړي وقل اوتا لن تخرجوا ما یا بدن چې منینا خبره وإما سرما کول دین کار لن تخرجوا ما یا ابدا چرمو زیما سره چره منافق پرې نه دی وإما سرما کول دین کار لن تخرجوا ما یا ابدا چرمو زیما سره چره ولن تقاتلوا چرمو زیما سره ولن تقاتلوا ما یا دوا چرمو زیما سره دشمنو بیا یو کم پیتمنکا انکم یقینن تاسو رضیتم خوشاله شوی تاسو بالقعود پناسی اول مرتن اول کرتی اتو تا دکار وی دی اوزگار نی یره زن نیم اوزگار او پخپلا چی سیخوا خی ناغی لبٹیم بی بیا انکم رضیتم بالقعود یقینن تاسو خوشاله شوی پناسی اول مرتن اول کرتی وقضو پس کین ایمان خالفین سره درستو پاتی کیدن کو خلی سره خزولیا کینا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا نبی علیہ السلام کو هغه باندې گزاره کولا وسره ملګری سو نرمو سو سختو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هغه نرمو دا مزاج نرمو او دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مزاج سختو و هغه نرم بچکل بیا غصه شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او چکل غصه شو نو هغه غصه بیا بل شانتی و شیخ القرآن قائد محترم شیخ القرآن سے اغی سورۃ الفتح کې دا واقع بیانې د صلح حدیبیه چې صلح حدیبیه کې او دا واقع خپل ځای باندې بیا ان شاء الله تفصیل کوو صلح حدیبیه کې هغه صلح کې دا مؤمنانو او دا منافقانو دا کافرانو د مؤمنانو ترمنځ دا واقع ده نو کافرو اگر راغلو نو نبی علیہ السلام ګیری مبارکه ته لاس ورولو چې لاس ورولو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه وکړو دا کافر دا اورون میو او مشهور تاجرو دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جاهلیت زمانہ کې راشه درس او سره ملګریو د وډکوالی چې هغه د نبی رسول الله ګیری تلاش ورورو ګیری مبارک تا نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه
حدیث کی راضی تورے روخ کلا او ته 29 بزر اللات تو د بزر فرض اوساته پښتو کې معنی نشم کوله ډیره سخت ده ته د بزر د لات او فرض اوساته دا نو اورو ته وی او ته کتل ویجته هو ته ډیر نرم وی ته ډیر سخت شوی ته ډیر نرم وی ناو ته د نبی اسلام په عزت با زو غیرت نه کوما نبی اسلام ته فرمایل چې اورو دې زما ګیری لاله سوري زما مینت کوي هغه کني نبی اسلام ګیری مبارک نه راکاږي نو نبی اسلام ته ابوبکر رضی الله تعالی وې دې زما مینت کوي ګیری مې لاس وروړي دا نرم سوال کو چې کله د سختۍ وخت راغلی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی اجازه راځو چې د منافق نه د سر کلم کما نبی علیہ السلام ته بیا خلک وی چې خپل ملګری وجني دې نه یریګما چې خلک وایي چې خپل ملګری وجني ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نرم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سخت طبیعت وو دا اچا یو ځان خپل طبيعتي نبی علیہ السلام هغه بټولو سره گزاره کوله او ټولو مرګرو خیال ساتلو او منافقان دا د منافقت هغه نخې د تخی چې د منافقت دا نخې دا که درکی وینو دا ځان نو باسا منافق ته وایا فَيَرْجَاكَ اللَّهُ پس که واپس کی تعالی الله آیت نمبر 83 دا آیت بیا سرنیم فَيَرْجَاكَ اللَّهُ کو واپس کی تعالی الله الى طائفة منهم یوڈلتا ددینو فَزَازَنُونَ کَنُو اجازت غواری دا منافقان تاسونو لِلْخُرُوجِ وَطُلُوتاو وَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا چکل دا کار زیوی دا منافق پتان اجازت غواری او چکل دا کار زیوی بیا بده پوٹھیگی فَقُلْ نُعْوَاتَوْ لَنْ تَخْرُجُوا مَا ابَدًا چرے موز ایمان سرو ابدانی چرے ولن تقاتلوا چرے موز ایمان سرو ولن تقاتلوا ما یعدو او چرے موز ایمان سر دشمنو منافق چی رضان سر پری خود نور کار دتا خرابوئی نبی علیہ السلام و تغصہ شو اللہ و توی منافقان سر سختیو کا کافران سر سختیو کا مخ کے آیت نمبر 73 کیو یا ایو النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی علیہ السلام جہاد کا کافران سرا پتر باندے والمنافقین منافقان سرا پجب باندے واغلظ علیہم اور سختیو کا پدی باندے ومأواہم جہنم زید دے جہنم دے نو نبی علیہ السلام ولی سختی نو کړه الله وته حکم کوي واغلظ علیهما سختی کړي سختۍ پځه او نرمي کړي او نرمۍ پځه کافرانو سره په خپل سختی کړي وا سورہ احزاب کې آل تبراشی چې کله دا جنگ احزاب وشو او یې نورو بیا تبوک جنگ رالو د خیبر جنگونو آئے کې نبی علیہ السلام چې احزاب کې فتح وشوا نو زغره کوزولا نو الله ته حکم وکړو چې د خیبر په يهود باندې حمله وکړه اقدامی جهادو نبی علیہ السلام حمله وکړه پای کې په سونو يهوديان هغه ځان ورکو او څه ته وی سرندر کو ځان ورکو پولیس ته ځان ورکولو نای په سونو کې دیان شو او بیا فیصله وشولا او هغه فیصله توثیق هغه الله پاک په وحی سره وکړو او په سونو يهوديان هغه داسې حلال کړو لکه څنګه چې ګډان حلالي سورہ احزاب کې ان شاء الله ته تفصیل کوو بیا یو يهودي بیرانی ولو نبی علیہ السلام وته ولاړو او لکه دا ګډان چې حلالي دغه چې حلال کړو او یا داسې وختو ابتدا کې د نبی علیہ السلام په ګټو به وشتو نو نبی علیہ السلام په دعاګانې کړې
اللهم اهد قومي وانهم لا يعلمون الله زما دې قوم ته هدایت وکړي دې نه پوهیږي نه پوهه ده نه پوهتیا د وجې نه کوله نرمي کوله او چې کله بیا يهودو معاهده ماته کا او خیبر کې قیدیان شو بیا پسونو يهوديان ایله کې د ګډانو ولال کړی بیا نبی اسلام تعالی وی وغلظ علیهم سختیو کدی سره کافرو سره سختیو کا جهادو کې پتوره باندې منافق سره وجب باندې سختیو سره وکا نو نبی اسلام تعالی وی فقلنا اوات دیتا لن تخرج چرمو زیما یما سنا بدن چری ولن تقاتلوا چرمو زیما یما سنا عدوا دشمنو ما سره دین کار مکوا چې منینا انکم یقینا تاسو یو کم شپیتمنخات رضیتم خوشاله شي تاسو بالقود پناست باندې اول مرتين اول کرته فقودن کې نیمال خالفین سردا رسو پاتې کېدونکو خود سره کې نه کور کې ولا تصلي کې نه فقودو مال خالفین کې نه سردا رسو پاتې کېدونکو خود سره کې نه مستند مسکو بیانو سبق کوي بانګوي